چتان وینم جهان سکرم محبوبا ستا شیدایم نور حبان سکرم محبوبا روح زڑا مستا در ہر وقت قربان دے نور د شلمې صدۍ تر ټولو ستر او معتبر عاشق رسول لوی غازی او مجاهد او د پښتو ژبې لوی شاعر الحاج محمد آمین د پیښور د خلیل مومند په کلي سلیمان خیل کې د محمد اسد خان کرا په کال 1901 کې زیږېدلی و. او ډومبې رسمي زده کړې د شیخ محمدو په پرایمري سکول کې وکړې او بیا وروسته یې د اټک او بیا د اشنغر 400 نه خپلې نورې زده کړې ترسره کړې. له دغې پس د روحاني علمونو د حاصلولو په غرض یې د نوخار اکوړي د سید مهربان علي شاه صاحب نه لاسنیوه وکړه او په نقشبندیه سلسله کې تر 7 کالو د هغوی په سوري پاتې شو. بیا یې د کال 1913 خوشا د تصوف په سلسله قادریه کې د کوهاټ د دوابې د کربغې د حضرت مولانا سید عمر شاه صاحب موریدي اختیار کړه. کله چې د هغوی مبارکو وصال وشو د باباجي صاحب د زړه د درد هغه وینا په سینه باندې مې شلو د غم تیر خخ سینه سوی بلکې شلو په ضمیر خخ د غم غشي خو د ډېرو په زړه خخ شو ولې نه به وي په شان د دې فقیر خخ هغه ورځ په کربوغه کې جوړ محشر و د هر چا په زړګي و غشي توګیر خخ او د محمد امین د زړه ماڼۍ شوه ورانه چې شو د کربوغې ننګیالی پیر خخ او بیا یې په کال 1919 کې د مومندو په علاقه لکړو غازی آباد کې د تورنګزو د حاجي صاحب یعنی سید فضل واحد صاحب نه لاسنیوه وکړه چا چې دوی په نقشبندیه او قادریه سلسله کې د خلافت په ګدۍ ونمانځل. حاجي صاحب په سروردیه او چشتیه سلسله کې هم د اډې صاحب یعنی د حاجي پاینده محمد صاحب خلیفه مجاز وو او دغسې حاجي صاحب د تصوف د 4 واړو سلسلو سالک او امین پاتې شوی وو. حضرت حاجي صاحب د عمل په لاره هم د یوې مجاهدې او مبارزې نه ډډه نه ده کړې. د الله تعالی رضا او د اسلامي احکامو یقیني کول د حضرت حاجي صاحب د ژوند لوړ مقصدونه وو. په کال 1946 کې حضرت حاجي صاحب د جماعت ناجیه صالحه په نوم د یو باقاعده تحریک بنیاد کېښودو کوم چې د کشمیر د ازادۍ سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په حواله ستون عملی ګامونه پورته کړو. د محمد د جهاد په غرض حضرت حاجي صاحب د افغانستان د غرونو نه واخله تر د هندوستان د سرینګر پورې مزلونه مجاهدي کړي دي. کله په مال او سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري څوک او دشمن د دین لره ورځي لکه زمری په میدان تیغ او طوفان نه نستنیږي چې ایمان لري څوک او شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرېستی کیږي چې ایمان لري څوک او محمد امین پننګ د دین کفن په سر تړلې ور سره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک. سود نکړي بے غیرتو لرا د جهاد کشمیر د پاره د حضرت حاجي صاحب
لوی خدماتو د اعتراف په توګه د پاکستان حکومت د کال 1951 د جولای د میاشتې په 23 نیټه حضرت حاجی صاحب ته د فخر کشمیر خطاب ورکړو. د خپلو کوټلو او سپیزلو هلو ځلو په وجه څو ځله حضرت حاجی صاحب د پنډۍ او د گجرات په قید خانو کې د قید او بند د صحبتونو سره مخ شوي دي. والدا تماشا چې دن سر کړه را پورته پدی. حضرت حاجی صاحب رښتونی عاشق رسول او خوږ ژبې مداح نبوي و. د نعتیه شاعرۍ یو شمېر مجموعې د حضرت حاجی صاحب د صادقو جذبو سپېڅلې نمونې وې. خپل غریب دیوان میں خوښ تر هر دیوان دی چې کړي مدح دا دیوان ستا د جمال او د محمد امین بستا سمدح وکړم چې رب ډېر پورته کړو شان ستا د جمال. راولې ما ستا د عشق رسې ازل نه په حضرت حاجی صاحب شاعري د خپل منفرد لهجې او د عنایت لرویه په پښتو شاعرۍ کې یو خپل ځانګړی مقام لري. پاس دا زما سزا چې دنن سر کړه را. د پاک رسول دا رښتونی عاشق چې کله هم د خپل محبوب وطن ته تللی دی هلته د ډېر تعظیم نه خپې اب له خپې ګرځېدلی دی او په هغه سفر کې خپل اشعار د خپل محبت د اظهار په توګه حضور ته وړاندې کړي دي. زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پریخي قدمونه دومره خواره نه ده. او په دې کوڅو کې جبرائیل علیه السلام خپې ابله له شوقه تللو وروره ستا د خپو دپاره نه ده چې د حرم په ځمکه ږدې قدم او سترګې نه ږدې زړه دې زخمي نه دی سینه دې هم بیماره نه ده. سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړی چا له دې درباره نه ده. قدم لار نه ده حضرت پریخي قدمونه دومره خواره نه ده. د تصوف علم او عرفان مجاهدې او د شعر او د ادب دا لوی شخصیت د کال 1958 د مې د میاشتې په 3 نیټه د خالی په ورځ سحر 4 بجې له دې فانی دنیا نه رخصت شو. او په المجاهد آباد عمرزو 400 کې چرته چې د حضرت حاجی صاحب د ژوند د اخیرو ورځو قیام و خاورو ته وسپارلی شو. ډک په ګلو به چمن وي مونږ به نه یو، بلبلان به په گفتن وي مونږ به نه یو، او یو تر بله به یاران په ناز ګرځېږي جوړ په خوند به انجمن وي مونږ به نه یو، عاشقان به معشوقونه قربانېږي درون زړونه به زولن وي مونږ به نه یو، او دا غریب دفتر بستا محمد آمینا تل پلاس د هر خادمن وي مونږ به نه یو. تر په غاړه کې کفن یما